السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. نشانه کدی خپل زړه نوی ناصحه، نشانه کدی خپل زړه نوی ناصحه، نصیحت بدی پچا هم اثر نکړي. محترم مسلمانانو، دا کم آیت چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کړي، د دې آیت معنا دا ده چې الله پاک فرمایي: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله پاک فرمایي وای دا هغه انسان تر خبره بیا د کم چا خبره شکېدلی شي چې کم انسان د خدای وخواته د خدای بندگان راولي، د خدای بندگان د خدای سره جوړاوي، د خدای بندگانو ته د لمانځه، د دعوت، د توحید د دې دعوت ورکوي، تر دې بیا د چا خبره کېدی شي. مطلب د الله د خوا څخه فیصله ده چې کوم سړی د خدای وخواته یعنی د دعوت او د ارشاد او د تبلیغ کار کوي، د هغه دغه کار دغه وینا د ترګردو بهترین خبرې دي، ترګردو قولونه دي. لیکن بدقسمتي دا ده یو څو ورځې د مخه زموږ تاسو په علاقه کې د تبلیغ په نامه باندې خپل ځان مشهوره کوي چې د تبلیغ مخالفت کوي، او تر دې پوري چې پر تبلیغ باندې دومره غټ الزامونه ولګول پر تبلیغیانو باندې چې دا د يهوديانو او د قایدیانیانو څخه زیات د دین دشمنان دي او د هغو خادمان دي. اول خبر دا کوم لفظ چې د قایدیانیان دا غلط استعمال کړي، چې سړی پر چا تنقید کوي اول باید پر خپل الفاظو باندې لږ غور وکړي چې زه خو بخپل نه يم پکې غلط. قایدیانیان غلط دي، قادیانیان دا لفظ ټیک دی. دویمه خبر چې اوس یو عقلی جواب دی یو نقلی جواب دی. عقلی مطلب دا دی چې هغه د هر سړي سر په خلاصيږي. نقلی دا مطلب دی چې هغه موږ د قرآن څخه را نقل کوو، د احادیث څخه را نقل کوو، او د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم د ژوند مبارک څخه هغه جواب موږ را اخلو او تاسو په مخ کې اجدو. ان شاء الله امید لرم چې تاسو یو واوري، تاسو به اطمینان وسی، تاسو ته به تسلی ملاوي او حقیقت به تاسو نور هم واضح او ظاهر شي. اوله خبر دا ده چې محترم تا ویل چې دغه د نن سبا چې کوم تبلیغیان دي یا د دې چې کوم طریقه کار دی دغه د يهودو او د قادیانیانو خادمان. دا خبره به یواره پر دغه ځای ودرو. اول به دا ته وګورو چې آیا قادیانیان او يهوديان هغه د تبلیغ والاو څخه دا وخت خوشحاله دي که جنې بیزاره دي؟ نو کچيري هغه د تبلیغ والاو څخه بیزاره او په تکلیف ولو او ډیر جن پریشان وو چې د دې د وجې څخه زموږ چې کمی پیسې کم میشن دی کم کوشش دی هغه ناکام روان دی، نو بیا معلومه سوله چې بیا ته درواغ وای. او کچيري دا سیولو د هغو خادمان دي د قادیانیانو او د يهودو، نو بیا مشتا خبره منو، لیکن په دای و شرط چې يهود او قادیانیان به د دې څخه خوشاله وي. لیکن نن سبا په دنیا کې ترګردو زیات کده تبلیغ څخه ډیر پریشان دي، ډیر جنې تنگ دي. هغه په اول نمبر کې يهوديان دي، په دویم نمبر کې د هغه يهوديانو چې کوم جماعت دي قادیانیان، هغه خلک دي چې د تبلیغ څخه ډیر زیات بیزاره. ولی د دې چې هر څو کوشش سي دي چې هر څو مهنت وکي، هغه مهنت باندې تبلیغ والا خپل خواري مهنت گشت تعلیم وخت ولګي، هغه د يهودو او د قادیانیانو مهنت باندې او بتیری کی هغه مهنت ورناکامه کی. نو چې قادیانیان او يهوديان د تبلیغ والاو څخه ډیر زیات تنگ دي او الحمدلله نور به هم موږ ډیر تنگ کو په تبلیغ باندې، نو معلومه سواله چې يهود او قادیانیان چې دي هغه د تبلیغ څخه تنگ دي. نو چې هغه تنگ دي لہذا ستا خبره هم درواغ سواله او دا مازی صرف یو شهرت سو، یو نوم کماول سو، ځان په دنیا او په کیمرا او پر میډیا راوستل وو، صرف د هغه لپاره تا دا خبره وکړه. لہذا ستا دا خبره د تا چې کوم شهرت غوښتي هغه به ان شاء الله اوس تا ته ملاو سوی، نو نور به هم کېدای چې تا ته ملاو شي. دغه سو نقلی جواب، دا سو عقلی جواب. دویم دی نقلی جواب. نقلی جواب
موږ تاسو ورته ګورو په دنیا کې چې دي دوه قسمه مسلمانان دي، یو دی صالح یو دی مصلح. صالح مطلب دا دی چې خپل لمونځ کوي او اودس کوي او د هغه سره روزه سو، زکات سو، حج سو، دغه رنګه تهجد سو، نوافل سو، روزه سو، تراویح سو، خیر و خیرات سو، صدقات سو، خپلوي سو، رشتہ داری سو، دې ته وایي صالح. دویم دی مصلح. مصلح دا مطلب دی چې خپل خو صالح وي، د بل مسلمان فکر هم ورسره وي چې دا زما مسلمان ورور یا دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتی هم جنت والا جوړ شي، دا زما مسلمان ورور دا هم لمانځه والا جوړ شي، او دا زما مسلمان ورور د آخرت تیاری والا جوړ شي، دا زما مسلمان ورور د خپل قبر د خپل آخرت فکر والا جوړ شي. نو دې ته ویل کیږي مصلح. صحیح شو. دغه دوی خبرې چې تاسو واورېدې، نو اوس تاسو وګورئ د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په حیات طیبه کې، سیرت مبارکه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله د الله د خوا څخه نبوت نو ملاو شوی، اعلان نبوت نبی علیه السلام نو کړی، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ولو صالح وو، یعنی ډیر نیک ولو، ډیر شریف ولو، تر دې پوری چې د مکه مکرمه چې کم خلق دي، اهل مکه، قریش، د غرنګ د مکه مشرکین، دا ګرځ خلق، زه کوشش کوم چې سخت لفظونه نه کوم استعمال. نو هغه به د خپل امانتونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جمع کول، ولی نبی علیه السلام چې ولو هغه امین وو، امانتدار وو، په امانت کې خیانت نه کوي. نو صادق هم ولو، رښتیا هم ویل، صادق سو، او امانتدار هم ولو، امین هم سولو. تر دې پوری چې د امانتونه به د خپلوانو سره نه شول، اهل مکه، قریش، دا نورو، لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جمع کول، ولی نبی علیه الصلاۃ والسلام صالح او امین وو، صادق او امین وو. لیکن چې کله د الله د خوا څخه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبوت ملاو شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت اعلان وکي او د دعوت کار شروع کړي، وخلکو ته به ویل یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون، اے انسانانو تاسو لا اله الا الله وایاست، یو الله وحده لا شریک ومني، تاسو معبود برحق چې دی هغه صرف الله دی، د الله بغیر تاسو یو هم معبود برحق نشته. نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دعوت کار شروع کړي، نو هغه خپلوان چې د سره به په پټ سترګو امانت جمع کول، هغه اول د نبی علیه السلام مخالفت وکړي، بارها مخالفت وکړي، جنگونه ورسره وکړل، حتی کې دومره تکالیف ورسول چې د نبی علیه السلام د قتل منصوبې جوړې کړي. د څه د وجې په دې وجه باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعوت کار شروع کړي، د تبلیغ کار شروع کړي، چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذمہ داری او فریضه ولا د الله د خوا څخه ورسپارل شوی. نو په دې باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دعوت شروع کړي، تکالیف زیات شو، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مصلح والا صفت رخپل کړي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکالیف ډیر زیات ورسید. دا په څه وجه تکالیف ورکول، دا هغه وجه به هم زه درته وایم. تکالیف په دې ورکول د اهل مکه او قریش او وغیره وغیره دي چې کم خپل دکانداری خلاصه کړې وله، په مختلفو نامو بوتان جوړ کړي وو، په مختلفو نامو شرک، بدعات، رسومات او رواجونه جوړ کړي وو، په دې باندې د هغو دکان چلی دی، هغو ته د روټي ملاوي ده. لیکن چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله د وحدانیت اعلان وکړي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون، نو خلکو چې دا دعوت او دا تبلیغ واورېدی، وبېرېدو چې اوس خو هغه زموږ چې کوم دکانداري ولا هغه به ختم شي، وبه درېږي، زموږ چې کوم د روټي وده جیب خرچه ولا هغه به اوس پر موږ ودرېږي. نو ځکه هغه مخالفت شروع کړي، حتی کې تر دې مخالفت پورې چې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مختلفه تهمتونه ولګول، پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مختلفه نومان کشي شول، الله دې موساتي ول نبی علیه الصلاۃ والسلام مجنون دی، ساحر دی، کاذب دی. د دې د صفاحي لپاره الله پاک خپل په قران مجید کې د دې صفاحي وکړه، وما صاحبكم بمجنون، او بیا دا ورته ول وما هو بقول ساحر. نور څه صفاتونه چې الله تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دفاع په قران کې وکړه. نو خاص وجه لرازو هغه دوه وجې، یو چې نبی علیه السلام د دعوت او د تبلیغ کار شروع کړي، تکالیف ورته زیات شو، او د هغه اهل مکه او د قریشو دکانداری او د هغه دال روټي په خطر کې ولويده، نو ځکه د نبی علیه السلام مخالفت شروع کړي. دا سلسله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند څخه را روانه، بیا د صحابه په دور کې د تابعین او د تبع تابعین او رحمهم الله صحابه رضی الله عنهم اجمعین، دغه رنګه سلسله را روانه نن ورځې پورې. نن که د تبلیغ په خلاف خبرې کیږي، هغه یو وجه پکښې ده. وجه دا ده چې نن د تبلیغ والاو د
دعوت او د هغو د مهنت په برکت باندې ډیر خلک چې دي هغه منځو والا جوړ سو، ډیر خلک چې دي هغه د خدای ولارې ته رالو، ډیر خلک د خدای وحدانیت یې وپېژندي چې صرف اور صرف الله سے ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، یعنی د الله بغیر چې کوم شیان دي لکه زه چې تاسو ته ګایزم په کیمره کې نو دا خو د الله غیر دي، لیکن دا د الله د حکم بغیر بیا د دې څه خوانه کیږي. نو چې خلکو ته دغه دعوت او وحدانیت ور زده کړي نو په دې موقع باندې هم د ډیر خلکو د دکانداري خطر رااله چې زموږ دال روټي به بند سي او زموږ دکانداري به ختم سي. نو ځکه نن پر تبلیغ باندې او پر تبلیغ والاو باندې مختلف لیبلونه او ټپې لګول کیږي. لہذا تبلیغ والاو ته وایم هم تاسو خو مبدوي، تاسو حق به جانب یاست، لیکن تاسو خو هم د ډیرو خلکو دال روټي دکانداري ور ختم کړله. لیکن افسوس هغه خلک چې هغه حق نه حق نه ګوري، صرف د خپل ځان د بچاو د پاره د خپل 15 ورځو د تیرولو د پاره حق نه حق نه ګوري، پر تبلیغ والاو باندې اعتراضات کوي. لہذا تبلیغ به جاری وي، ان شاء الله د تبلیغ سلسله به نور هم جاری وي. دا یو خبره په یاد لري، یو مصلح چې دی چې د بل چا اصلاح فکر لري کوي هغه تر زر صالحینو بهتره دی، محبوب دی و الله ته. هغه د کوم ځای څخه په سوره هود کې آیت نمبر 117 آیت نمبر 111 هغه کې الله تبارک وتعالى فرمایي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، او استا رب دارنګ نه دی چې هغه کلو والا دی هلاک کی تباہ دی کی په داسې حال کې چې د هغه کلی والا د اصلاح فکر لري، مصلحین وی په هغه کې د اصلاح والا وی. نو مصلح دومره غټ صفت دی، تاسو د چا په خبره کې مرضی. البته چې کم خلک پر تبلیغ باندې تنقید کوي اعتراض کوي، لیکن دا هغه یو دلیل به تاسو ته بیان کوم، کمال دلیل اور کړی دومره سخت او مضبوط دلیل. وای د نن سبا د رایوند مشران چې کوم دي، حالانکه هغه د علما دي، دا مشران چې کوم دي دا د قادیانیت او د يهودیت خادمان دي، دا دعوت ولا بالکل ستا دعوا به موږ واورو. دلیل چې دی دلیل د ما سره په واتس اپ کې یو وایس میسج دی، دغه دلیل سو. دا دلیل خو به یو عامي وایي، دا دلیل خو به یو د سړی وایي چې دریم جماعت پنځم جماعت سکول ویلی او که هغه دا وایي نو هم خلک یې نور سره مني، لیکن بیا هم څوک ورته وایي چې ته دا وایس میسج چې کوم دی دا په موږ واوره بیا موږ ستا دلیل منو. لیکن ته ځان ته یو علامه فهامه وایه او د هغه بعد تا دعوا وکړه پر تبلیغ باندې چې دا د قادیانیت او د يهودیت خادمان دي. اچھا خادمان دي، دلیل چش دی؟ ما سره یو واتس اپ ستا، هغه تاسو ته اوس نه درښکاره کوم، نه اوس په جلسه کې په سپیکر کې بیانوم، لیکن د ما سره دلیل ستا. لہذا بس تاسو به هغه دلیل د ما سره نه پشتئ. لہذا تاسو دغه موجوده چې کوم د تبلیغ مشران دي یا د تبلیغ طریقه کار دی یا رایوند چې دی دا تاسو د يهودو او د قادیانانو خادمان ومني. دلیل هغه بس ما سره چې واتس اپ را سره دی، لیکن تاسو هغه واتس اپ نه سناوم نه تاسو ته اورم چې په هغه کې څه ویل سوي دي. لہذا دغه رنګه خطیبان صاحبان زموږ په جلسو کې راسي او د دا رنګه غټي دعوی او تر هغه غټ دلائل ورکی چې دا خبره ده، دا دلیل دی، دا دعوه ده. دلیل چې دی ما سره یو واتس اپ موجود دی. نو بس ان شاء الله په دې باندې د تبلیغ والا نه پریشانه کیږي. موږ هر مسلمان الحمدلله تبلیغي تر خپل هدف پوری، تر خپل قسمت پوری، تر خپل وسه پوری، لیکن دغه نسو کوي چې موږ د تبلیغ مخالفت وکړو. زبر سره د عوامو ته یو مشوره ورکوم چې تاسو ته الحمدلله عقل درکړی دی، الله پاک تاسو ته فهم درکړی دی، پوهنه درکړی ده، سمجھداري درکړی ده، تاسو شوبت سره پیژندئ. تاسو ګر سره په خپل مسجد کې چې کله تبلیغي جماعت راغلی تاسو هغه بیان تک شینی چې ګر سره هغه څه وایي، بیا تاسو فیصله هم وکړي چې دا د انبیاو ګستاخی کوي، د جهاد انکار کوي، دا د قادیانیت او د يهودیت خادمان دي او کنه دي. نو کچیر تاسو فیصله دا ده او ان شاء الله دا ده، ان شاء الله تاسو به دا نه واوري چې هغه دي د انبیاو ګستاخی کوي یا دي د جهاد مخالفت کوي. په دې خبرو کې مرزي. لہذا هغه خلکو ته موږ دا وایو چې خدای دې تاسو ته زموږ سره هدایت وکړي. بارها دغه کوشش کوو او چې دوی راکم تبلیغ والا لګیږي ان شاء الله دغه تبلیغ والا به هم دلته دعا کوي چې خدای پاک دې هدایت ورته وکړي، الله دې هدایت ورته وکړي، الله دې موږ ټول صالحین او مصلحین کی چې د خپل ځان فکر هم وکړو، د بل مسلمان فکر هم وکړو. بس پر دې خبرو باندې اکتفا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.